السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقال تعالى فذلك الذي يدع اليتيم. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. صدق الله العظيم. زموږ د نن مجلس هغه د کونډې او د یتیم په باره کې دی. زموږ په معاشره کې د کونډې او د یتیم نه معاشي خیال ساتل کیږي، نه د هغو د معاشرتي حقوقو خیال ساتل کیږي، نه هغو ته چې کم خدای او د خدای رسول کم مقام کم حق په جایداد کې ورکړی دی د هغه حق ساتل کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې انا وکافل الیتیم، ز او هغه انسان چې هغه د یتیم کفالت کوي، یتیم ساتي، په یتیم پسې خپل فکر وړي، د یتیم هر حواله سره په هر توګه باندې د یتیم خیرخواوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و فرمایل چې انا وکافل الیتیم، ز او د یتیم کفیل ذمہ دار، موږ به دواړه جنت ته دارنګه داخلي شو، د دواړي ګوتې دارنګه کړي، مطلب چې زماو د هغه تک به جنت ته پر یو ځای وي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث خلاصه ده. بیا کم آیت چې ما تاسو په مخ کې تلاوت کی چې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله تبارک وتعالى فرمایي وای هغه خلک چې هغه د یتیم مال او جائداد په ظلم په ناجائز سره خوري، انما ياكلون في بطونهم نارا، دا خلق صرف او صرف په خپل نس کې ور اچي، یعنی دا د یتیم حق چي دی دا به د د لپاره د ور ذریعہ ګرځي. که په دنیا کې دا د په نس کې یعنی معدې ته ولاړی، دا به هلته د دومره نقصان رسي لکه څنګه چې ور یو سړی په خپل معده کې په نس کې واچي، ور څومره نقصان رسي په دنیا کې به هم ودته هغه ناجوړي، هغه آفتونه مصیبتونه ورپېښیږي. وسيصلون سعيرا، او هغه به ان قریبه جهنم ته داخليږي چې کوم کسان د یتیمانو مال خوري. او بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وای وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، کله چې دغه یتیم تر دې عمر پورې نه رسیدلی چې موږ هغه ته د نکاح او د بلوغت عمر وایو 14 کاله، نو الله تبارک وتعالى فرمایي هغه کوم چې وکیل دی یا آقا دی یا د ذمہ دار دی، هغه دی هر وخت دغه یتیم ریزلټ او ټیسټ اخی، دی ازماوي چې دی په دنیاوي امورو کې په معاملاتو کې په لین دین کې دی اوس د عمر ماهر دی کنه دی. کچيري تر هغه عمر پورې نو رسیدلی، نو الله تبارک وتعالى فرمایي د مال د جائداد بغیر ضرورت او جر مخرسوه. کچيري ته اوس بل د مال جائداد تمام کم کرا غټ سول، بیا خود ما سره حساب کوي، بیا خود د په لاسو په مټانو کې زور راځي، بیا به زه د جواب سرنګا کوم. نو الله پاک فرمایي وای ته چې د جائداد او د مال د حساب مخرسوه، چې وسلا ماشوم دی بیا حساب نه را سره کوي، کرا غټ سو بیا حساب را سره کوي، بلکې الله پاک فرمایي د خپل کمزوري مال هغه د شمال سره مبدلوه، چې بیا ته دا وایي چې ستاسو لپاره ما پلانکې شی واخستي، هغه شی چې کوم ته اخستي دي هغه هم ستخپل ولول، لیکن هغه کمزوري او تا پر د باندې په شک قیمت خرڅ کی او بیا ورسته تا پر د واړوي. نو الله پاک وای دا رنګ چم د یتیم په مال او په جائداد کې مکوه، او کله چې دی په شو په بد پوسو په خبره پوسو، نو بیا دغه د مال د جائداد دا ودته په حواله کا، لیکن په نورو ذمہ داریانو کې په نورو معاملاتو کې الله پاک دا وایي چې د پلانکی حق پلانکی ته ورسوه، لیکن د یتیم په باره کې الله پاک خصوصي حکم کوي چې تر هغه پوری د مال د جائداد و یتیم ته محواله کوه. ایواره وګوره چې د په کاروبار کې په لین دین کې په د سوداو کې د ماهر او تجربه کار سو پوسو خیا، کچیر نو پوسوي د جائداد په لاس مور کوي تر هغه پوری الله پاک د تاسو سره حل کوي. کچیر د پوسلو بیا د جائداد چې هغه کوم ذمہ داری ده هغه بیا د پر غاړه ورواړه جائداد د پرنامه ک بالا اوس دی خپل خبرو سوداو الله پاک وکي، لہذا د جائداد ودته ورک. بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي وکلا بل لا تکرمون الیتیم، وای تاسو چې هغه د یتیم خیال نه ساتي،
او بل ځکه فرمایي فذلک الذی يدعو اليتیم، دا هغه خلک دي چې یتیم پوری وي، یعنی د یتیم خیال نه ساتي، د یتیم فکر نه لري. او بل ځکه الله پاک فرمایي وای واما اليتيم فلا تقهر فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر. وای تاسو به یتیم ترټینه، یتیم به پسې اخینه، که یو ضرورت یو مجبوری ته درته ودرېدی، تاسو به د هغه ضرورت او مجبوری ته فکر کوئ چې څومره وس مې کېدی هغه به تاسو ورپوره کوئ. نو دارنګه ډیر الله تبارک وتعالى فرمایلی دی. بلکې زه په دې باره کې یو واقعه تاسو په مخ کې کېږم، سورۃ الکهف چې موږ تاسو یې اره جمعه وایو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا وایي د هغه جمعې څخه بیا تر بلې جمعې پورې د الله پاک د دجال د فتنې څخه حفاظت کوي، او تر بلې جمعې پورې به الله پاک د لپاره یو خصوصي نور اهتمام کوي چې هغه د لپاره الله پاک د نور ذریعہ ګرځي. په دغه صورت کې په 14مه سپاره کې په اوله صفحه کې یو آیت دی، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إلى آخر الآية. د دې آیت مفهوم او لبلباب دا دی چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام چې کله په ملګرتیا باندې سفر شروع کړي، نو دوی ولاړو پر یو کلی باندې رالو، الته یو دیوال وو، هغه دیوال راکش شوی وو. دا دیوال چې د کم کور ولو، په هغه کور کې دوه یتیمان اوسېدل، دوه الکانو ماشومان ولو، تر اوسه پورې لا بلوغت عمر ته نه ورسېدلی. دا یو خبره په یاد لري چې کله ماشوم تر 15 کالو ورسېدی، پلار یې وفات شوی دی، اوس د 15 کالو بعد یعنی چې دی بالغ شو، بیا دته یتیم نه ویل کېږي د شریعت په رڼا او په اصطلاح کې. نو دغه دوه ماشومان په دا کور کې اوسېدو، هغه پلار یې وفات شوی وو، هغه پلار چې وو تر دغه کوش چې نن دیوال کش شوی وو، تر دې دیوال لاندې یو خزانه پټه کړې وله. نو دا دیوال کش شوی، الله پاک و خضر علیه السلام ته حکم وکړي چې دغه دیوال سیده کړه. په څه وجه باندې؟ وکانه ابوهما صالحا، ولې دغه دوه الکانو پلار چې وو هغه ډیر نیک ولو، د هغه نیکی په برکت باندې الله پاک نن د دې ماشومانو د پاره هغه د پلار شخصوي خزانه محفوظه کوي. نو دا زموږ تاسو د پاره ډیر غټ سبق دی. کچیر موږ تاسو د خپل اولاد سره شکو، نو دغه اسانه طریقه دا ده چې موږ تاسو خپل شسو، چې موږ تاسو خپل شسو، نو الله پاک به د اسمان څخه فرشتہ را استي، هغه بر عزیز ما استاد اولاد جانی مالی هر حواله سره به د هغه حفاظت کوي. وجه چې شو وجه دا په قران کې په خپل راځي وکانه ابوهما صالحا، د هغه دوه الکانو ماشومانو چې کوم پلار وو هغه ډیر نیک او صالح وو. نو ځکه وخضر علیه السلام ته حکم وکړي چې دا دیوال سیده کړه، تر څو پورې کچيري دا دیوال وسره ونړیږي، دا کوچنیان ماشومان دي په خزانه او بشینه پیږي، هغه به یو څوک جنیوسی هغه خزانه چې تر دې دیواله لاندې ده. نو الله پاک اراده او مقصد دا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما الى اخر الايه. نو الله پاک دا مطلب چې دغه دیوال تاسو سیده کوي چې کله دی د بلوغت عمر ته ورسېدو، په خبره پوسولو، په شو په بدو پوسولو، دغه بعد به د خزانه دی راواخي، بیا به دا په خپل مجبوریانو ضرورتو په ذمہ داریانو کې استعمال کی. دا وګوري الله پاک د اسمانه څخه فرشتہ را استي د یو یتیم د حفاظت او د کفالت لپاره دومره غټ تنظیم ورته کوي، او بیا وجه مرتوي دا هغه یتیم د لپاره چې د هغه مور پلار نیک او صالح وي، دا هغه په وجه باندې الله پاک د هغه یتیم اولاد خصوصي خیال او روزنه کوي. نو په دې کې زموږ تاسو لپاره ډېر سبق دی، باید چې موږ تاسو خپل سمسو. نو د ژوند د مرګ هیڅ باور نشته، کچېرې زموږ سترګې د دې دنیا څخه پټې سي، بیا به زموږ د اولاد د لپاره الله پاک غیبي تنظیم وکړي. ولی وکانه ابوهما صالحا، ولې د الله فیصله ده چې مور پلار نیک وي، الله پاک د هغه اولاد خصوصي حفاظت کوي، پر هغه اولاد د الله پاک خصوصي نظر وي. او په دې کې انسانانو ته دا سبق دی چې تاسو د یتیم د مال څومره خیال ساتئ، لکه الله چې فرشتہ راوستله د یتیم مال جائیداد د محفوظه کېدو لپاره، دا غرنګ او انسانانو ته سبق دی چې تاسو د یتیم د مال او جائیداد سره ډیر زیات احتیاط کوي. اوس دلته یو خبره ده، کچيري یو سړی د یتیم مال په ناحقه طریقه سره خوري، نو موږ په آیت کې وویل چې هغه د یتیم مال نه خوري، هغه خپل معدې ته خپل نس ته ور اچي، یعنی دغه رزق چې دا به په دنیا کې خامخا ورکیږي. ولې دا الله پاک ویل دي وسيصلون سعيرا، او بیا به دوی جهنم ته داخليږي. دا جلا فیصله سوله. او دویمه خبر ده کچيري داسې یو سړی دی هغه د یتیم کفالت کوي، یتیم ته د پلار د خاصه جایداد پاته سوی دی، دغه د جایداد روزانه ذمہ داری لیندین دا ډیلینګ دا هم دی کوي. اوس په دې دوران کې کچيري د هغه جایداد لیندین پریږ دی، نو د یتیم جایداد هغه پر شار راځي. کچيري هغه لیندین دی کوي، بیا د خپل ژوند پاتې دی هم د 2 لاس مزدور ذمہ دار دی. نو شریعت بیا د اجازه ورکړي دي کچيري
دای مجبور دی بیا د هغه خپل حق مقدار د هغه یتیم د جایداد څخه دونګه کوي چې د خپل گزاره پکې، لیکن کچېره د وس کیږي گزاره کیږي د یتیم و مال و جایداد ته نه دی محتاج، نو بیا دی بالکل د هغه څخه نه اخی او د خپل جایداد دی په هغه نه غړي چې بیا ورسره د یتیم څه حصہ واخی او کمزور حصہ ورکی. دا ډیره کمزور خبره ده. نو په دې باندې تاسو په دې باره کې فکر وکړئ، سوچ وکړئ آیا زموږ په معاشره کې دغه کمیانې ډیری دي او کلج دي. خپل شاوخوا وګورئ، په خپلوانو کې، په رشتہ دارانو کې چې آیا په داسې یو مریضي کې، په داسې یو پریشانی کې، په یو داسې مسله کې خو به موږ نه یو پساو چې موږ خیال نه غور نه فکر نه توجه نه او موږ په داسې مسله کې الله پاک راګیر کړی یو رانیولې یو چې موږ په اخوا باندې هیڅ توجه نه کړلې. نو په دې باره کې ډیر زیات سوچ وکړئ، ډیر زیات فکر وکړئ. ګر سره ماته یو چا حل راکړي ویل ولوي یتیم ته خپلوانو د جایداد په بدل کې صرف یو موبایل ورکي چې دا ماشوم دی بس دا په موبایل باندې خوشاله کیږي، دغه موبایل دغه ستاده پلار د خواسخه د جایداد حصص ولا، لیکن زما په هغه یتیم باندې دومره خو نه ده باده لکه د هغه چا چې د حق خوري په هغه چې می خو باده ده. وجه دا ده ته خو د یتیم جایداد واخستي لیکن خوري به څنګه؟ بادشاہي خو د الله غده، بادشاہي خو ستغه نه ده، نه همیشه ته ژوندۍ په قبر کې به بیا کم حساب ورکړي. او الله پاک ویلي دي انما یاکلون فی بطونهم نارا، دا خلک چې دي دا په خپل نسو کې ور اچي، دا ګر څه دی لکه د ور انګار چې خوري. نو چې یو سړی ور خوري هغه به د دنیا ژوند په خیر تیر کې او که هغه به د خپل بچانو د خپل کور د خپل خاندان په خوند باندې پوښي او که به د هغه مرګ دای په شایسته او په احسنه طریقه باندې راسي. نو په دې باندې مسلمانانو ډیر زیات فکر وکړي، ډیر زیات احتیاط وکړي. او دویم کونډه ده، کونډه چې ده هغه تر اسلام د مخه د کونډې کم مقام ولو، تر اسلام د مخه د کونډې کم قدر ولو، هغه به هم تاسو واورئ. هغه دا رنګه چې تر اسلام د مخه په يهودیت او نصرانیت کې چې کوم زنانه به کونډه سوله، هغه زنانه ګر سره پر انسان نه بلله، د بلله لکه حیوان. بالکل دا هغه خپل قیمت لګیږي، هغه خپل اختیار نه درلودي، لیکن دا سه هم ولو چې کله یو کال د دې لپاره عدت مقرره سولو تر اسلام د مخه، لیکن تر مسلمانانو څخه الله تبارک وتعالى ډیر زیات احسان وکړي. تر اندوانو ته چې ورسه الته هم دغه حساب دی. ورنداره هغه چې کله خاوند وفات سو بس دا بیا پوخ د لیوره ملکیت دی، یعنی د مرحوم د ورور. لیکن اسلام چرالی، اسلام چې هغه ضابطه حیات دی، اسلام چې هغه د هر شي مقام چې دی هغه دومره شایسته بیان کړی دی کله هغه څخه یو ستر یو انچ څوک مخ ته ولاړ سي یا شاته ولاړ سي نو هغه په دنیا کې هم پریشان وي، په قبر کې هم پریشان وي او په آخرت کې به هم د توري تیاری سره مخامخ وي. لہذا اسلام چرالی، اسلام حکم وکي چې کوم زناني خاوند وفات سي هغه زنانه به 4 میاشتې له سورج عدت تیروي. کې چیرې ماشوم په نسلو تر هغه پوري چې هغه ماشوم پیدا سي، که ماشوم نه په نس بیا به 4 میاشتې له سورج عدت تیروي. په دې دوران کې به د کور نه راوځي، په دې دوران کې به د حج او عمره رنګ مبارک سفر لاله هم نسکلی. او دویمه خبره دغه کوم زنانه چې وفات سو، زنانی خاوند چې وفات سو دا خو کونډه سوله، په اردو کې بیوه ورته وایي، په عربي کې متوفى عنها زوجها. نو دغه په عربي کې ورته وایي. د دې په باره کې د شریعت دا حکم دی چې کله دې دا عدت تیر کوي د دې بیا خپل اختیار دی که په دغه کور کې په دغه خاندان کې واده کوي، که چیرې په بل خاندان کې کوي، هغه بیا بالکل د دې اختیار دی. دغه زړه خسرګنی چې کومه ده، یعنی دغه مرحوم کور چې د دې په خوا خوند دغه کور پر دې باندې د یو پاولی اختیار نسه چې پر دې باندې دی خپل خبره مسلطه کی. دا یو عام زنانی په حیثیت لکه په خوا چې به دغه کور یو عام زنانی ته مرکه کوله، هغه کم اسلامی او پښتني طریقه چې ولا نن هم ودا زنانی ته په هغه طریقه باندې دوی ته خالد مرکه اجازه سه په شریعت کې پر دا زنانه باندې دی یو حق نه لري، نه پابندي پر کوي سي. دا یو خبر. او دویمه خبر دغه زنانی چې کم خاوند وفات سو وس دا کونډه سوله، په دغه کور کې چې د دې کم هغه سونه ده، کمی کپړې دي، د دې چې کم د ولور سامان دی، دغه ګرد دغه زنانی حق دی چې د نن خاوند وفات سوی دی. دا دوی. او درېمه مسله دا زنان په دغه خاوند چې نن وفات سوی دی مرحوم دی، دا کونډه ده، د هغه په میراث کې د دې خپل جائیداد سته. دا درې. او څلورمه خبره که چیرې دا زنانې ته په جایداد کې حصہ نه و میلاو شوی، حق حصہ، دا زنانه ولاړه بل ځای نکاح وکړه، بل ځای خاوند پیدا کړي، مهره وکړي، الته واده سوله، بیا هم د دې د هغه زوړ خاوند په میراث کې خپل حصہ او خپل جایداد سه. دا د شریعت فیصله ده. او یو بل خبره هغه دا که یو زنانه دا وایي چې زه
زما خاوند وفات شو لہذا زه اوس د دې بعد و عبادت ته ځان وقف کوم، خپل عبادت کوم او د خپل خدای ذکر او فکر کې بقایا ژوند تیروم. لیکن په دې باره کې د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو قول روایت شو، هغه ویل ول کزه په دې خبر سم چې زما په ژوند کې لس ورځې پاتې دي هم به زه د لس ورځې بغیر نکاح نه کم تیری. هغه وجه دا ولا لکه څنګه چې خوراک او چاک د انسان دا فطری ضرورت دی، دا آسمانی ضرورت دی، دا قدرتی ضرورت دی، دا غرنګ نکاح چې دا هم زموږ د معاشره چې کله یو سړی د نکاح او د بلوغ عمر ته ورسېږي بیا تر مرګ پورې دا د هغه فطری شرعي قدرتی آسمانی ضرورت دی. نو په دې باندې هغه زنانه دي بالکل دا نه وي. بیا خصوصا کله د عمر کم ولو یعنی ځوانه ولا په هغه صورت کې خو بالکل دا داسې نه کوي چې ویا زه بس بالا نور ژوند په عبادت کې تیروم. د الله او د الله د رسول چې کوم فیصله ده په هغه کې ډیر زیات خیر دی، ولی هغه فیصله چې دي هغه موږ د تیارې څخه رڼا ته راولي، لیکن موږ د انسانانو فیصله چې دي کوم چې موږ د ځان وکړو هغه موږ د رڼا څخه تیارې لبیایي. لہذا د کونډې د حقوقو ډیر زیات خیال وساتئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د کونډې د حقوقو په باره کې و مسلمانانو ته ډیر زیات تعلیمات ورکړي دي. دا هغه څخه یو دوه خبرې زه تاسو په مخ کې ږدم او بیا تاسو خپل فیصله وکړئ. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د 25 کالو چې د 25 کالو باندې اوله نکاح هم د کونډې سره کړی ده حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها سره، او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کې چې کومي ازواج مطهرات ولې رضی الله عنهن اجمعین هغه ګردي چې مستاسو مندي دي، ازواج مطهرات او مستاسو مندي دي هغه ګردي هغه کونډې ولې یو حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها چې ولا هغه نو کونډه هغه څخه بقایا هغه ګردي کونډي ولې. نو نبی علیه الصلاه والسلام د زموږ معاشره ته او د خپل امت ته دا تعلیم او تربیت ورکړي چې تاسو د کونډي څومره خیال وساتئ، د هغه د ژوند د جوړېدو تاسو ډیر زیات فکر وکړئ. او زموږ معاشره کې یو بل کمی دا هم ده کچيري یو زنانه کونډه سي نو بیا د هغه د دویم واره نکاح کولو د دویم خاوند د پاره یعنی دویم ځای ودیدو د پاره د زموږ معاشره کې ډیر بد بولی ډیر او عیب هم بولی. لیکن زه تاسو حال وکم کچيري د نارینه شته وفات شي نارینه کونډ سي زموږ تاسو په معاشره کې کونډ ورته وای هغه کچيري دویم واده نه وي کې نو ګرد خاندان هغه ګرد لګیایي چې د نارینه لپاره دویم نکاح دویم شجه دویم واده پیدا کړي نو د زنانې لپاره بیا ولې عیب دی. بیا ما تاسو ویل حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای کزه په دې خبر سمه چې ما په ژوند کې لا سورج پاته دي د الله سورج به هم بغیر نکاح بغیر واده نه کم تیری. د دې مطلب دا دی چې دا معاشره ته د نبی علیه الصلاه والسلام ار صحابي چې دي هغه د ستورو په مثال دی، هغه د معاشره ته دا ورشایي چې تاسو بغیر ازدواجی زندگی بغیر واده ژوند مته روي. نو هغه د زنانې لپاره کده نارینه لپاره ولی دا خود دواړو ضرورت دي. دا ماته ته ویل دا فطرتي ضرورت دي، دا نه چې معاشرتي هم دي فطرتي هم دي. دا ودان اوس په نن زمانه کې دا مشهور ده دا رواج دي، دا په نن زمانه کې نه دي. نه یو شی فطرتي دي، یو شی ما او د ستا په نیچر کې دي، ما او ستا ذات چې دی هغه د خوراک او د چاک بعد د عمر مطابق د واده ژوند غواړي. نو متولي د اسلام خلاف لاړ شو، خدا نه خواسته کچیر ما ته د اسلام خلاف قانون او رواج جوړو نو بیا بس ما وستا معاشره د ډیرو مسایل سره د ډیری توري تیاری سره به مخامخ وي. نو کچیر زموږ معاشره کې داستا او نن وی تاسو یې ویني نو دا یقینا د زموږ د مسلمانانو د غفلت او د سر نه خلاصېدو د وجه څخه د معاشره تر دا ځای را رسیدل. لہذا د الله او د الله د رسول تعلیمات تاسو واوریدل، د کونډي د حقوقو په باره کې خصوصي خیال وساتئ او د یتیم د حقوقو خصوصي خیال وساتئ. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ عیدګاه ته روانو د اختر ورځ ولا نو ټول ماشومان لکه زموږ تاسو هغه ناستلو خندا او بازی او خوشحالي کوله. یو ماشوم چې ورو هغه ډیر پریشان وو، نبی علیه الصلاه والسلام ورلی او هغه ماشوم ته وویل د ولې دومره مایوسه دومره پریشانه د جواب کړتول یا رسول الله زما پلار وفات شو دي یعنی زه یتیم یم، نن ماته کپڑے سوک راکې نن زما په حال باندې پښتنه سوک وکي نن زما پر سر لاس سوک را تیر کی هغه د شفقت لاس چې هغه زما د سره څخه پورته شوی دي. نو نبی علیه الصلاه والسلام هغه ماشوم په خوځي کې راوخستی راوستي کوړته هغه د اختر چې کومه تیاری ده کپڑے سوی غسل سو عطر سو ویشتانه ورته غوړ کو سترګې ورتوري کې د هغه وخت مطابق د هغه باندې د ځان سره ملګری کې رائے وستي عیدګاه کې د تو ویل چې نن به ته پرمځه کم نکښینه نن به ته د ما سره پر منبر باندې کښینه. نو دا نبی علیه الصلاه والسلام خالد هغه یتیم سره نه کړي، دا نبی علیه الصلاه والسلام خپل یو سنت یو تربیت یو تعلیم او مشتاسو تراکي چې تاسو به هم د یتیم تر دې زیات خیال ساتي. ولې د نبی علیه الصلاه والسلام په زمانه کې دومره اسباب او مادیات نه ولو، بیا نبی علیه الصلاه والسلام په هغه مجبوری کې نبی علیه السلام د دې یتیم دومره خیال وساتي.
نو دا زموږ تاسو لپاره سبق دی چې تاسو به د خپل زمانه د خپل وس مطابق د یتیم ډیر زیات خیال ساتي چې څومره وس مې ورسره کېدای شي هغه به کوي. ما اگر سره په کتاب کې تر دې ځای پورې وکړو چې نبی علیه الصلاه والسلام د دې کور څخه ادګال دی بي پر د خپل وجو باندې کښین ولنن به پر مزه باندې هم نه ګرځي نه مته ما پر وجو باندې کښینه تر ادګا پورې به د ما سره ځي. نو الله تعالی دې د یتیم حقوق په موږ باندې محفوظ کړي او الله تعالی دې د کونډي د خوراک د کونډي د عزت د کونډي د جائیداد ورکولو او حفاظت کولو توفیق مشترک راکړي. دا به ان شاء الله زموږ د معاشره لپاره ډیره بهترینه رڼا پیدا شي چې زموږ معاشره کې یو سړی یو انسان یو نارینه هغه دا فکر وکړي چې یاره زما په کلی کې زما په خاندان کې زما په وطن کې داسې کونډه داسې یتیم خو به نه وي چې هغه نن مالی او خوراکي ضرورت لري او زه په هغه باندې نسم خبر. دغه فکر دا زموږ د ځوانانو باید شعار وګرځي دا د هغو پېچان وګرځي. الله تعالی دې زموږ تاسو په معاشره کې چې کومې کمیانې دي الله دې د هغه په خوا زموږ توجه وکړي او الله دې د غیب څخه هغه پوره کول موږ ته اسانه کړي. السلام علیکم ورحمت الله.